واليدين والرجلين عطف دے په وجه باندې کنا چې ففرض الوضوء غسل الوجه فرض دا او داسې چې دی وینځل د مخ دی من الشعر د وختانونه الى الاذن تر غوږونو پورې همدارنګه فرض دي چې یدین وشي لاسونه وینځل ورجلین او خپې وینځل مع المرفقین سره د څنګلو والکعبین او سره د خنګرو دا وینځل فرض دي خلافا لزفر رحمت الله تعالی علیه خلاف ثابت دی زفر رحمت الله تعالی هغه وی چې دا فرض نه دی سنتیت غم منی خو هغه وی چې دا او دا خنګر چې دی دا وینځل فرض نه دی امام زفر سے وی دا بحث صرف په امدی باندې دی دا سبق تقریبا بحث په امدی باندې دی فإن عنده پنځ د امام زفر سے باندې دی لا يدخل المرفقان دا دواړه څنګه چې دی والکعبان او دواړه خنګر چې دی دا داخل نه دي فی الغسل په فرض وینځلو کې پوه شوي په فرض وینځلو کې شامل نه دي سنتیت نه څوک انکار نه کوي ولیکن په فرض وینځلو کې دا داخل نه دي دا غوي نو هغه وایي چې لأن الغایة ځکه غایه اخر د چې حد چې دی لا تدخلو دا نه داخلیږي تحت المغیا په مخکیني شي کې دی وایي چې دا د دې ځای نه تر دې ځایه پورې وایي چې د دې ځای نه سره روان شم تر دې ځایه پورې دغه ځای په دې کې نه شامله کېږي مثال دی پکې څه شی وایي که نه مثال دی وایي چې روژه چې دا اوس مثال روژه چې دا الی اللیل پورې ده الی اللیل تر شپې پورې نو شپه خو ورکې شامله نه ده نو دغلته چې دی وایي خدای پاک وایي چې فاغسلوا ایدیکم الی المرافق تر څنګلو پورې وایي څنګل پکې شامله نه ده امام ظفر صاحب په نظم باندې دا چې وایي څنګل كنا وارجلكم الى الكعبين خبي تر خنقر بولي ويخنقري بك شامل ندي ما مزفر سبدا سوي ونحن من قد سوايو نقول من قوايو ان كانت الغايه كشرط او غايه اخر كم زي بحد وتاكل شو اغا بحيث بدس صورت باني لو لم تدخل فيها كلمه الى كشرط داخل نشي پدی مغایبانی پدی دغیبانی په غایبانی کلمه د اله په داخل نشي لم يتناولها صدر الكلام نو اول د خبرې چې دی اول د خبرې پدی کې نشانی شامل ګوره دا لفظ د اله چې کله ویرالو دا غایه چې کوم اخیری حد ټاکی دا اله ته ونه ټاکی او صرف دا مخکنی خبر او کی په هغه کې خود به خود د اخیری شی نه داخله دلو کنه داخله دلو چرته د سو نو لم تدخل تحت المغیا بيبا المغیا لاند دی رانش مثال به یو کل لیلی فی الصوم لك شپه په ورځ کې وسه خدای پاک اتم الصيام الى الليل تاسو روزه پوره کې تر شپې پورې وز دغه ورځ کته الى الليل ونوي تر شپې پورې ونوي او ته چې د ورځې روزه ونسي خو شپه خاصه پکې نه داخلي کړه خبره پوه شي ورځ چې یاد کې په ورځ کې خوشبه نه شاملي کدا الى ته خو کې الى الليل تر شپې پورې مثال و یو سړی وای کنه د دوشنبه په ورځ باندې مې دومره کار وکړو صرف ورځ چې یاد کړه نو په دې دوشنبه ورځ کې خدای روز شپه خور کې نه ذکر کی کنه شپه خو پکې نه راځي نو کدا اله د لفظ نه علاوه دا کوم مخکینه حد چې تا په اول د کلام کې ذکر کو په هغه کې د اخیری حد خود به خود نه شاملې دلو چې ذکر ونه کې نه شاملې دلو نو دا به شاملېږي هم نه او که چرته د اخیری شی د مخکینی لفظ سره بغیر د اعلان هم شاملې دلو نو بیا به په اله کې دی ور سره یو ځای شي مثال به شي کنه مثال کنه لکه ید لاس چې ذکر کړو خدا څنګه پکې راځي کړي کلاس دې ذکر کړو چې لاسونه وینځي خو څنګه ټول د دې ځای پورې تر ونی پورې ټول لاس پکې راځي کړي هر وخت چې لفظ دسیو چې ته پکې حد ونه ټاکي او هغه اخیری حد په خپله پکې شاملېږي نو دا غایب په مغیا کې داخله شي او که چېرته ته اله پکې اخیری حد پکې ونه ټاکي او هغه اخیری حد پکې بیا په خپل صورت نه شاملېدو
نو په اله باندې به هغه اوزي. لږ دې مازغو ته ورکوزه شوه. اوس به مثال درته ووایي که نه. وایي چې کاللیل فی الصوم، لکه شپه په ورځ کې یو چا ته چې د ورځې نن ورځ ته روژه ونیسه، نن ورځ روژه ونیسه، شپه پکې سره ذکر نه کړي، شپه خو پکې نه راځي که نه، ورځ چې ذکر کړي شپه پکې نه راځي، خو که لاس دې ذکر کړو څنګل پکې راځي. نو چې په کوم لفظ کې بغیر د دلیل نه هغه اخري راتللو، بغیر د ذکر نه پکې راتللو، نو هغه غایب په مغیب مخکې لفظ کې شامل شي. او چې په کوم کې په عام صورت نه راتللو بیا به تې اوزي. خبره خو پوه شوه؟ نو بیا به چې وایي لکه لم تدخل نه به داخلېږي تحت المغیا، لاندې د مغیا نه. کاللیل فی الصوم، لکه شپه چې په روژې کې اتموا الصیام الی اللیل، ورځ روژه ونیسئ تر شپې پورې. شپه ته ځکه ووتله ځکه تې ووتله چې په دې ورځې کې دا شپه هسې شامله نه ده په خپل صورت باندې. وان كانت بحيث که چېرته دا غایه په داسې صورت باندې وه یتناولها صدر الکلام، چې اول د خبرې په خپله دې ته شاملېدلو بغیر د اله نه شاملېدلو ورته. کالمتنازع فیه، لکه زمونږ چې دا کومې مسلې کې مسله ده که نه، لکه چې دا دغه دی څنګله ده که نه، الى المرافق که نه، وایدیکم الى المرافق، لاسونه وینځئ تر څنګلو پورې. اوس لاسونه وینځئ که مطلق لاس ذکر شي نو په لاس کې خو دغه راوځي که نه، څنګل پکې په خپله شامله ده. نو چې شامله ده نو چې اله دې ورته وویلې تر څنګلې پورې، څنګل به پکې راشي ځکه چې دا یې حد شو، خو دا به پکې خپله به دا څنګل به هم پکې داخله بیا راشي. تدخلو دا به داخله شي. مغیا په څه وجه باندې دا به پکې داخلېږي چې صدر کلام ور باندې دلالت کولو، نو بیا چې کوم دی کې دې ته حد وټاکلو دا به هم پکې شامله شي. بنا په دې خبرې باندې على ان للنحویین، ځکه د نحویانو دپاره چې دی فی اله 4 مذاهب، اله کې د هغوی 4 مذهبه دي. نحویین 4 قسمته تقسیمه، دا اله کې 4 مذهبه دي. اول چې دی دخول ما بعدها فی ما قبلها، وایي چې د اله نه وروسته د کوم شی ذکر کړو دا به په دې مخکې کې داخلېږي. اله چې د کوم شی ذکر کړو پلانې شی تر پلانې شي پورې 4 مذهبه دي د نحوې. یو مذهب دا دی چې کله د اله ذکر کړو د اله نه وروسته چې کوم شی رالو دا به په دې مخکې شي کې شامل وي، الا مجازا، مگر که چېرته دلیل په دې باندې ورسره رالو، قرینه ور باندې ثابته وه، دلیل ور باندې ثابت و چې دا په هغې کې شامل نه دی، خو بیا ټیک شو. یو خو دا مذهب شو. دویم مذهب پکې داسې عدم الدخول، چې دا وروسته د اله نه به په مخکې د اله کې نه داخلېږي الا مجازا، مگر که دلیل ور باندې رالو یا په قرینې دلالت کولو بیا بېله خبره. دو مذهب شو. درېیم چې دی الاشتراکو، مشترک به وي، نه به په دلیل په داخلېدو دلیل وي او نه به په نه داخلېدلو دلیل وي. پوه شوې؟ مشترک به وي که نه، یعنې دا وروسته د اله نه چې کوم شی راغللو دا به په دې مخکې کې د داخلېدو او د نه داخلېدو کې مشترک وي، کله به داخلېږي کله به نه داخلېږي. یو مذهب پکې دا دی. والرابع او 4م چې دی، دا 4م قانون د چې دا زمونږ د مذهب سره برابر دی. یو د نحویینو قانون دا دی الدخول ان كان ما بعدها من جنس ما قبلها، رستنه د اله نه به چې وروسته کوم شی ذکر شو په مخ کې به شامل وي، داخل به وي په څه وخت کې؟ من ان كان ما بعدها، ما رسته د اله نه داسې شی ذکر شوی چې دا من جنس ما قبلها، د مخکیني د اله نه چې کوم شی تېر شو د هغې د جنس نه و، د هغې د جنس نه و، نو بیا به دا وروستو په مخکې کې شامل شي. وعدمه او نه به شاملېږي وروسته د اله نه ذکر شوی شی د مخکیني سره په څه وخت کې؟ ان کان ان لم یکن، که د مخکیني د جنس نه نه و. لکه ورځ او شپه چې شپه د ورځ د جنس نه ده نه به شاملېږي، او څنګل چې د لاس د جنس نه ده شامل به شي. داسې به مثالونه ډېر شي. فهذا المذهب الرابع، دا 4م مذهب د نحویینو چې په یو اله کې 4 مذهبه لري، دا مذهب رابع چې 4م دی یوافق ما ذکرنا، دا موافق دی، برابر دی هغه چې موږ ذکر کړی دی فی اللیل په شپې کې چې شپه د ورځ سره شامل هم ده، والمرافق او په څنګلې کې، په دې دواړو کې شامل دی. شپه د ورځې حصه نه ده او څنګل د لاس حصه ده. نو که وروسته شی د مخکیني د جنس نه خو شامل به شي، او که وروستنی د اله نه شی د مخکې د جنس نه شامل به نه شي. نو په روژې کې چې د شپه به شامله نه شي او په انځلو کې چې دی څنګل به په لاس کې شامله شي.
واما الثلاثه الاول هر چې د درې مذهب اول د نحویینو دي نو په هغه کې زمونږ خبره څه ده فالاول اول چې دی يعارضه الثاني دی نام سره معارض دی د دویم پسد دی اول کې دا چې د مخکې نه به شاملېږي دویم کې دا چې نه به شاملېږي دا خو د یو بل سره تعارض راغلو اذا تعارض تساقط چې په شي کې تعارض راغلو دواړه به پرېږدي دا به موږ دواړه پرېږدو او دریم چې دی چې د وصاب او جب التساوي ايضا وهغه کې خو بیا مساوات راغلو په دریم کې چې مساوات دی چې کې شامل او کې نه شامل نو چې هر وخت مساوات راغلو په دې کې شک راغلو او په شک چې په شي کې راشي هغه ترکیږي نو په دریم کې شک راغلو هغه چې شو او جب التساوي ايضا نو هغه خو برابر واله جوړي چې مخکې کې شامله کې نه شامله یو برابر دي نو چې وشو فوقع الشك شک ورته واقع شو چې اوس شامل کې نه شامل کې یو کې ترجیح نشته نو چې وشي فوقع شو في مواقع استعمال في مواقع استعمال كلمه اله چې په کوم ځای کې کلمه د اله راځي په دې کې به شک راغلو چې اوس د اروستانه شامله او مخکې کنه نو دا درې واړه مذهب به موږ ترکو هغه یقیني مذهب چې په هغه کې اصول برابرېږي هغه موږ راواغستو په هغه باندې زموږ مذهب ولاړ دی چې هغه څلورم دا دی چې که دا رسته د اعلان ذکر شي د ما سبقه د اله سره د هغې د جنس نه که د جنس نه نو شامل به شي ورسره او که د جنس نه شامل به نه شي ورسره ففي مثل سورة الليل نو په مثال د دې کې چې سورت د لیل د شپې دی په هغې کې به څه وکړو في الصوم پروژې کې انما وقع الشك واقع شو شک په څه کې في التناول والدخول په دې کې چې داخله شي شپه یا ورسیږي دا ورځ د شپې ته یو ځای شي ورسره دې کې خو شک واقع شو ځکه چې هېڅ ځای کې چې دی شپه د ورځې سره شامله نه ده شپه بیل وخت دی ورځ بیله ده ورځ بیل کار دی د شپې بیل کار دی نو شپه خو هغې سره شامله نه شو نو څه به شي فلا يثبت التناول بالشك نو شامل اول او رسیدل موږ په شک سره نشو ثابتولی چې اوس شک پکې خو شته شپه به ورکې شامل شي نو شپه هم په روژې کې راشي نو په شک باندې شی نه ثابتېږي نو هغې ته به ورونرسېږي وفي مثل سورة النزاع او هر چې په مثال د هغه صورت کې په کوم کې چې زموږ نزاع او لانجه ده د امام ظفر صفر په هغې کې به شي انما وقع الشک في الخروج دې کې شک پیدا شو په ویستلو کې شکی په ویستلو کې پیدا شو ځکه څنګل دا خو د لاس وه د لاس حصه وه وی لاس وینځه تر څنګلې پورې څنګل د دې لاس د جملې نه وه په ویستلو کې شک پیدا شو ولې د ما سبقه د جنس نه دی په ویستلو کې شک پیدا کیږي ګوره ځکه خپله هم سنتیت مني سنت خدا ده نو په ویستلو کې خو شک ځکه پیدا شو چې د لاس حصه وه او تا په اله باندې ویسته د هغې جنس نه و تی وباسي کوم شي کې چې شک پیدا شي هغه باید پرېښودلی شي وایي دلته شک پیدا شلو پوه شي نو چې وقع شک په الخروج په ویستلو کې شک پیدا کیږي او په داخلولو کې د شک نه خبره خلاصېږي نو چې وکړو بعد ما ثبت پس د هغې نه چې ثابته شوه چې شی او تناول صدر الکلامي رسېدل د اول د خبرې چې لاس دی ایدیکم دی لاس دی چې شته د صدر کلامي بعد ما ثبت پس د دې ثابت شو رسېدل د صدر د کلام اول د کلام کې دا په خپله دغه شاملېږي د مرفق د څنګل شامله شوه والدخول فيه او داخلېدل هم پکې شاملېږي چې کله لاس ذکر شي نو په کلمې د اله به یې وباسو نو چې په کلمې د دوی اله باندې وباسو نو که موږ ته مرفق وباسو دا څنګل ته وباسو نو شک به پکې واقع شي او په شک باندې شی موږ نه ثابتوو فلا يخرج بالشك بیا موږ دا په شک باندې ایستلی نشو نه به یې وباسو په شک باندې